السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حق د کاروان ټولو مینوالو ته ډېر ډېر سلامونه او احترامات. دوستانو، د کتاب ټایټل مې درلره لګلې د البرھان د مفتی منیر شاکر صاحب چې دا مسلم شخصیت دی د اشاعت توحید و سنت د پنځپیرانو مماتیانو په نسبانه د دې د کتاب د حواله مې در لګلې دي. یو عبارت به تاسو ته محتوا بیانوم، تاسو وورئ اور تاسو عبارت تا ہم گو رہی. وہی اب میرے خیال میں یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ قبر شرعی نام ہے عالم برزخ کا، اور وہی اصلی قبر ہے جہاں عذاب و ثواب، جنت و دوزخ تمام حالات ہوتے ہیں. دلتا مفتی صاحب وی چې تاسو ته به دا خبره په ذهن کې راغلی وي چې قبر شرعي چې کوم دی نو دا عالم برزخ دی. دی وی چې برزخ چې دی دا قبر دی. او ابل استاد د شیخ عبدالسلام صاحب په حواله بزراولګم مونږ خو ورته وایو، مونږ سره خو نه مني، خو شیخ عبدالسلام صاحب هم دا وضاحت ورته کړی دی. هغه موي چې برزخ چې دی دا د زمانی نوم دی، د مکان نوم نه دی. نو دوی زمانه په مکان باندې حسابي، نو دا دوی سي هغه دوکه کوي. دوی وایي چې اصلي قبر داسې شه دی، دا برزخ دی. دا یو حواله شوله. دغه شانته کې دا بل حواله می تاسو ته را لګلې ده، دا 61 نمبر صفحه باندې ده. وی شرعی قبر یا برزخ یہی اصلی قبر ہے. دا برزخ چې دی دا اصلی قبر دی جہاں حساب و کتاب، عذاب و ثواب ہوتا ہے. چې دلتا عذاب او ثواب کیږي، جس سے جلنے والے اور درندے کو کیا ہوئے لوگ بھی بھاج نہیں سکتے. لکه دی وی چې په برزخ کې عذاب ورته ملاویگی، او چې دا انسان که وی زناور خوړلې کار سو خوړلې نو دا هم نشي بچ کېدی. بالکل دا خدا خو موږ ورته دا وایو چې دا برزخ چې دی دا د زمانی نوم دی، او د زمانه په مکان باندې دا استعمال دا صحیح نه دی. دی وی چیر دا انسان د په زمانه کې عذاب ملاویږي، خو مکان نو مکان دوی وی چې مکان دا برزخ دی. موږ ورته وایو دا برزخ دا زمانه ده، دا مکان نه دی. او باقاعده موږ ورته د شیخ صاحب عبدالسلام صاحب هم حواله پیش کړي. دوی وی د انسان د لپاره وی دوه جسدونه دي. دا د لزه حواله را لګم، دا د بل کلیپ کې د دې وضاحت کوم چې د انسان د لپاره دوه جسمونه دي، او جسد مثالی ته او روح ته عذاب ملاویږي، دی جسد عنصری ته عذاب نه ملاویږي. تاسو ګورئ په خپل باندې پړاوم کوي چې د مفتی منیر شاکر صاحب قول دی چې د انسان د لپاره دوه جسمونه دي، دوه ورته قبرونه دي، او کم چې موږ په دې قبرونو کې دا مړی خخو نو دا قبر چې دی وای دا لغوي قبر دی، او کم چې ثواب او عذاب ملاویږي نو دا په شرعي قبر کې ملاویږي چې هغه برزخ دی. دا تاسو په خپل باندې وګورئ. حالکه تاسو دا عقیده بالکل د دې ته موږ چیلنج ورکو. دوی دی یو داسې آیات یو حدیث پیش کی، دا په بل ځکه وای حواله در لګم چې په عقیده کې خبر واحد هم نه پکاريږي، او بیا وای خبر واحد وای دلیل نه دی، حجت نه دی. دا موږ د غیر مقلدین سره چې کله اختلاف راشي نو موږ ورته وایو چې تاسو په نسبانه خبر واحد دا دلیل نه دی، حجت تاسو نه غنئ. نو نن موږ د اشاعتیانو مرګرو په کتابونو کې هم دا حواله موږ له پیدا شو چې دوی هم خبر واحد حجت نه غني. دا شیخ صاحب سوی، مفتی صاحب سوی وی اب پتہ چلا، وی اس پتہ لگے دا انسان کے لیے دو جسد، دو بدن اور دو قبریں ہوئے. د انسان د پاره دو جسمونه دي او دو قبرونه دي. و جس قبر میں جسد خاکی دفن ہے، و چې په کم قبر کې جسد خاکی دفن وي اس کو زمینی قبر یا عرفی اور لغوی قبر کے نام سے جانا جاتا ہے. کم چې د ځمکې قبر دی نو دې ته عرفی قبر وي یا ورته لغوی قبر وي، او دا په دینوم خلق پیژني. اور جس قبر میں جسد مثالی اور روح کو رکھا جاتا ہے، دا اوس وی چې بل قبر هم شته دی. جس قبر میں جسد مثالی اور روح کو رکھا جاتا ہے، چې په کم وي پاغه جسد مثالی چې په کم قبر کې غسل کیږي او روح په کوم ځای کې غسل کیږي، اس کو برزخ یا شرعی اور اصطلاحی قبر کے نام سے جانا جاتا ہے. دا وی د اصطلاحی او د شرعی قبر په نوم سره پیژندل کیږي. وی چونکہ زمینی قبر اور جسد حاکی یا روح کی تو سب جانتے ہیں. وی دا زمینی قبر او جسد حاکی یا روح دا خو تاسو ټول موږ پیژنو او مانتے به. البتہ جسد مثالی اور قبر شرعی سے لوگ زیادہ تر ناواقف ہے. نو ناواقف په دې باندې وي
چې نه په قران کې دا اصطلاحات سره چې د انسان د لپاره دوه جسمونه دي او دوه ورته جسدونه دي، دوه ورته پر مثال قبرونه دي، دا خو دا صریح باقاعده موږ چې ورته وایو چې دا منکرین حدیث دي، خو دغه وجه نه دي چې دوی خپل عقل پسې روان دي. حالکه تاسو ته پکار دی چې تاسو په دې باره کې یو دلیل خو پیش کړئ. زه تاسو ته اوس دغه حواله پیش کوم چې خبره واحد هم په دلیل کې تب عقیده کې نشي پیش کولای. دوستانو دا حواله مې درولې غلې، دا په صفحه نمبر 361 او 362 کې مفتی صاحب منیر شاکر صاحب وای موقوف دلیل نه بن سکتی، موقوف دلیل نشي جوړېدلی. او بل ځکه هم فرمایي په 62 نمبر صفحه 362 کې هم فرمایي وای دا حدیث چې دی وای دا موقوف دی، وای دا دلیل نشي جوړېدلی. نو موږ هم دا وایو چې مفتی صاحب چې دا وایي چې د بدن لپاره دوه قبرونه دي، دوه جسدونه دي، او جسد قبر اصلي چې دی دا برزخ ته وای. نو په د باندې به یو داسې حدیث دا پیش کی چې هغه کې د برزخ الفاظ وی ځکه چې بل شیخ عبدالسلام صاحب هم دا خبره وضاحت کړي. دا هغه فرمایي وای دی یو داسې حدیث پیش کی چې هغه کې د سوي د برزخ لفظ وي، موږ به ورسره ومنو. دوی سره یو منصوص دلیل نشته او په عقیده کې به دوی خبرې کوي. نو دا خبر سراسر زیاته ده، دوکه ده، مسلمانانو سره یو قسمه دوکه کوي دوی. زه د شیخ عبدالسلام صاحب الفاظ ذکر کوم چې هغه دې باره کې سوي چې دوی په خپل باندې وګوري. دوستانو دا عبارت ده د شیخ عبدالسلام صاحب د کتاب انکار حدیث انکار قرآن تک، دا په خپل باندې په پښتو کې د تاسو په خپل وګورئ. وای دغه ډول نور صحیح حدیث هم موجود دي او په هغه کې وی فی قبورهما فی قبره فی قبورها الفاظ صریح دلیل دی چې قبر دننه غم عذاب شته. نو ها خلک چې په قبر کې د عذاب څخه منکر دي، نو هغوی د دې احادیثو پرته له ضرورتو تعویلات کوي. ګوره دوی تعویلات کوي، دوه جسد دي او دوه قبرونه دي او چې دا قبر چې دی دا لغوي قبر دی او عرفي قبر دی او اصلي قبر چې دی په علین کې دی یا په سجین کې دی. نو دا دونه تعویلات دی کوي او دوی په خپل باندې وایي چې موقوف دا دلیل نه دی او په عقیده کې چې دی دا موقوف نه چلیږي، په عقیده کې خبر واحد هم نه چلیږي. زه د الله حواله هم دینه پس درلېږم. مفتی منیر شاکر صاحب وایي چې په خبر واحد چې دی دا په عقیده کې هم نه چلیږي. دوی سره خبر واحد هم نشته. دا سوي شیخ عبدالسلام صاحب سوي وای داسې تعویلات کوي. دلته فی القبر څخه وای مراد فی البرزخ دی، نه د چې دا تعویلات کوي. مونږ وایو دا سوي شیخ عبدالسلام صاحب سوي مونږ وایو چې کچری یو حدیث فی البرزخ ثابت دی. ګوره فی البرزخ یو حدیث تاسو ثابت کړي، نو بیا د فی القبر تعویل ته په فی البرزخ باندې ساړتیا و او په هیڅ حدیث کې هم وای د فی البرزخ ثابت نه دی چې هلته د عذاب القبر لفظ راغلی وي. نو ګوره دوی پر مثال هغه په زور باندې تعویلات کوي. په خپل باندې دوی وایم چې په خبر واحد کې څه دی عذاب، په خبر واحد عقیده نه ثابتېږي. نو چې په خبر واحد سره د عقیده نه ثابتېږي، نو بیا تاسو سره خو تعویلات کې تاسو سره خو یو حدیث هم دی باره کې نشته. دوستانو دا حواله مې درولې غلا دا د مفتی منیر شاکر صاحب د کتاب البرھان 134 نمبر صفحه ده. دا وایي چې په عقایدو کې به قطعي دلایل پکار وي. نو موږ د دې دا تپوس کوو چې دوی دا دومره تعویلات کوي، نو آیا دوی په دې باره کې کم یو داسې قطعي دلیل پیش کړی دی چې دوی وایي چې په دې قبر کې چې دی نه ثواب او جواب شته. زه د لوسا حواله درلېږم چې مفتی صاحب محترم دا وایي چې عذاب او ثواب چې دی او سوال او جواب چې دی په دې عرفي قبر کې نه کیږي، دا په هغه شرعي قبر کې کیږي. اوس تاسو ته حواله درلېږم. دوستانو دا حواله چې هم ما درولېږله دام د البرھان د کتاب د مفتی منیر شاکر صاحب دا صفحه 72 باندې دا فرمایي وای چونکہ جسد مثالی کی طرح جدید دیوبندی حضرات اصلی قبر یا شرعی قبر کی اصطلاح سے بھی بے خبر یا منکر ہے. حضرات عذاب و سوال ثواب و جواب مٹی کی قبر میں ہونے پر زور دیتے ہیں. منگ یواز زور نہ ورکو ټولو مسلمانان دا عقیده چې دا سوال او جواب په دې قبر کې کیږي. منیر شاکر صاحب او اشاعت مرګري وایي چې نه په دې قبر کې سوال او جواب نه کیږي. صریح دا وګوره صریح الفاظ دي. او دا سوي وای دا کوم منګ یادې چې دا سوال او جواب د دې خاور په دې قبر کې دې باندې زور ورکي اور قبر عرضی یعنی حاکی اور برزخی کو ایک شمار کرتے ہیں.
हालांकि पिछले बहस में आपने पढ़ा कि सवाल और जवाब, सवाल और जवाब او ثواب یا عذاب وې دا د خاورو په دې قبر کې نه کیږي بلکې برزخی او اصلي قبر کې کیږي. اوس دا د ټولو مسلمانانو اجماعي مسله ده چې سوال او جواب چې کیږي په دې قبر کې کیږي. صحابه کرام بچ کله وفات شو نبی علیه السلام په دې قبر کې خخول. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بچ قبر تراغ او قبر خوا کې به جړل، دې قبر ته به جړل او دې باره کې به ویل چې دا د آخرت د منزلونو اول منزل لکه دې کې کامیاب شروع ته به کامیاب او کدی کې ناکام شروع ته به ناکام. حالانکه دا اوس سوچو کا دا اوس عوامو په ذهنونو کې دوی دا خبره چول غواړي چې دا قبر کې نه ثواب شته نه عذاب شته. حالانکه دا د ټولو اهل سنت والجماعت عقیده ده چې سوال او جواب په دې قبر کې کیږي. نو دا یو څو حواله مې صرف د دې کتاب درولې کې، باقي د دې کتاب کې نور حواله ډېر زیات هم منګ راوخ کړي دي د الله په فضل او په توفیق سره. یو غټه خبره دا شو چې د دوی په نظام موقوف دلیل نوی څنګه چې غیر مقلدین وي. دوی مدا دا چې دا هم وایي چې په عقیده کې به خبره واحد نه چلیږي. حالانکه دا په خپل باندې خبره واحد څه چې تعویلات کوي د چا او دا خبره وضاحت چې عبدالسلام صاحب هم کړی دی چې د وی چې عذاب فی البرزخ ورته کیږي. نو عذاب فی البرزخ کیږي یو حدیث خو دې باندې تاسو پیش کړئ موږ ته کنه دا عذاب فی البرزخ ته د عقیده سره تعلق دی بالکل. نو بیا خو یو حدیث په دې باندې پیش کا نو تعویلات به څنګه کې په عقیده کې تعویلات خو نه کیږي. نو دا یو څو حواله ما تاسو ته پیش کړلې، نو تاسو په خپل باندې وګورئ. تاسو هم دومره الله سمجھ درکړی دی په پښتو باندې پوهیږئ. د دې کتاب نور حواله هم ډېر زیات دي چې دې کې د ویلې د چیرې روح عذاب چې ملاویږي او ثواب دا د جسم ته نه ملاویږي، جسد مثالی ته ملاویږي. حالانکه جسد مثالی ته ولې ملاوي شي؟ دا هو ګناه جسد عنصری وکړه، جسد حاکی ګناه وکړه او عذاب دې بل ته ملاویږي. عجیبه منطق دې دوی استعمالي، خو دوی څه کوي؟ د سره دلیل نشته او دوی صرف خپل تعویلات په سر روان دي. په بل ځکه دا په خپل باندې فرمایي، په دې صفحه کې فرمایي وای خلق وای حدیث او قران ته نه ګوري، خپل مشرانو پس روان دي. نو دغه خبره ده چې دوی خپل جماعت پس روان دي، قران او حدیث دل تفریخ دي. هغه یو حواله هم پاتې ده چې زه دل درولې کما. نو د دوی ټول عمدغه قاعده او نظریه ده کوم چې د معتزله او په خپل باندې بل تاسو وضاحت تاسو وشو چې شیخ عبدالسلام صاحب هم دا خبره کړې ده او هغه هم ویل چې بعضی مدعیان اهل توحید څه کوي د عذاب قبر نه انکار کوي او هغه دا خلک دي.